استادانو ته پکار دی چې خپلو شاګردانو سره د خپلو بچو په شانته سلوک کوي، خپلو بچو په شانته مینه محبت وکوي، که هغه د سکول والا طلبه کرام دي او که د مدرسې والا طلبه کرام دي. وهي به نه وهلو اجازت شریعت نه ورکوي. بعضې استادان خپل شاګردان داسې وایي چې انسان د هغې تصور هم نشي کولی، بلکې شریعت خو دا وایي چې خپله ښځه به هم دوره نه وایي چې په هغې باندې داغ جوړ شي. او بعضې استادان به تاسو کتلی وي ماشوم به راونیسي که سکول کې وي که مدرسې کې وي په مخ پې وهي او رسول الله په مخ باندې ولو نه منع فرمایلی دی. ځان ته به زه پوه یم ما سره علم دی، په حقیقت کې دا جاهل دی بلکې اجهل دی. امام یوسف رحمه الله فرمایي چې ته په خپلو شاګردانو سره داسې میلاویږې لکه دا د ستا اولاد وي، اولاد دومره مینه محبت به ورسره کوي. رشید احمد گنگوهی رحمه الله په باره کې راځي چې هغې په یو صحن کې درس کول، وایي باران شروع شو، طلبه کرام خپل کتابونه واخیستل لاړل کمرو ته، وایي دې د طلبه کرامو هغه سپلي راواخیستلې یو طرف ته په امن کې کېږدولې چې باران سره لندې نه شي. هغوی خو طلبه کرامو سره دومره مینه او محبت کول نه څه جوړ کړي. تا خو چې طالب وګوري هغه راپېږي چې دا استاد دی او که دا بل څه بالا دی چې کم څه زده وي هغه هم ورنه هېر شي. بعضې طلبه کرام داسې شته دي چې هغه شرارتي دي. د هغې طریقه دا دی چې اول په نرمي سره پوه که، مینې محبت سره پوه که، که بیا هم پوه نه شي څو تنبیهي خبرې ورته وکړه، که بیا هم پوه نه شو هغې سرپرست راوغواړه، هغې ورور پلار راوغواړه، هغې ته وایي چې دا ماشوم ټیکېږي نه بل ځای ته یې بدل که، کېدای شي بل ځای کې ورته فایده وشي. ته یې چې واهې کېدای شي د سبق پرېږدوي، تا د لاسه دا ضایع شي.